شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام السیفی رحمت الله تعالی علیه ونور الله تعالی مرقده الشریف ته الله تعالی ډیر زیات ذکاوت، فطانت، فصاحت او فقاهت ورکړو. او د من جمله کمالاتونه یو کمال یې دا لرلو چې د بدعقیدګۍ په بیماری او علاج کې ډیر مهارت لرلو. او د بدعقیده انسان دپاره یې دواړه قسمونه د علاج موجود دي. نمبر 1 علاج بالفور، نمبر 2 علاج بالتدرج. دا دویم قسم علاج د قرآن کریم تفسیر، د حدیث مبارکه او دوره، مناظره کورس او د بیاناتو په شکل کې تحریرا او تقریرا ملاویږي. او علاج بالفور انداز هم ډیر عجیبه و. مختلفو مزاجونو والا دپاره به د موقع او مزاج مناسب علاج کولو. علاج بالفور دې ته وایي چې کله یو بیمار ته بیماری ډیره زیاته شي او فوري اطمینان او سکون ورته نه میلاویږي، نو ډاکټر فوري طریقې سره دته کومه ټیکه یا ستن لګاو کی چې بیماری لږه کنټرول شي. دې ته علاج بالفور وایي. یا بیماری تسلی بخش وي، دومره سکون او اطمینان ورته وي، خو دا بیمار ټیک نه وي، دې چیړ چاړ کوي او دته فوري ټیکه یا ستن ووهلی شي چې سکون ورته راشي. دې ته علاج بالفور وایي. شهید شیخ الاسلام رحمت الله علیه به دا علاج بیمارانو ته، هغه بیماران چې عقیدوي بیماری وي هغوی ته به هم کولو، او چاته به عقیدوي بیماری نه وه خو چې چیړ چاړ به یې کو، نو هغه ته به هم فوري د ستن او ټیکه لګوله. لکه راایې به درته زه یو څو مثالونه پیش کړم. نمبر 1 مناظره کورس درس چالو. د درس په اختتام کې ورته یو بیمار چیټ ورکو، ورته وی قربان دی وجد او د جذب باره کې او د هغې متعلقینو باره کې زما شکوک او شبهات ډیر پیدا کیږي. نو د مبارک ورته فوري طریقې سره یو ستن وواله چې هغه ته سکون او اطمینان میلاو شو. ورته وی ذکر کوه نو شکوک او شبهات به نه پیدا کیږي. ته ذکر نه کوې نو خامخا به شکوک او شبهات پیدا کیږي. نمبر 2 یو بیان کې ورته چا چیټ ورکو، دا خلک په ناتخوان باندې پیسې ولې شیندي، نو اگر چې تحقیقي جوابات ورسره هم خو فوري دته یو ستن واله چې دته سکون او اطمینان میلاو شي. نو ورته ناتخوان باندې خلک پیسې ځکه شیندي چې د هغه زړه خوشحاله شي او ستا زړه پرې خفه شي. نمبر 3 یو مجلس کې بیان کوو، هلته د وجد او د جذب منکرین هم موجود وو. د مبارک د وجدیان او جذبیان دا به ډیر خوښ وو، د وجد او جذب سره به ډیر محبت هم کوو، او موقع به تلاش کوله چې دې باره کې څه دلایل ووایي. که هغه به هر څه موقع وه. نو پروګرام او مجلس کې چې کله بجلي لاړه پکې بند شو، چا ورته یو قربان دا پکې ځکه بند شو چې بجلي لاړه. د مبارک فوري جواب ورکړ، وایي ګوره چې کله بجلي وه پکې تاوېده، چې کله بجلي لاړه او بجلي ترې ووته نو پکې بند شو. معنی دا ورته وی چې چا کې صحیح هغه تاویږي، چې د تصوف او سلوک خوند د باطن ته ورغلي نو دې تاویږي او حرکت کوي، وجد او جذب کې راځي. او کنه دې دننه نه خالي وي، جذب او د سلوک او د تصوف سرنګ او څه خوند او څه دوی پکې نه وي، نو دې بیا نه تاویږي، بس خاموش ناست وي. 4 نمبر یو مناظره د بدعقیدو سره راغلی وه. نو علاج بالتدرج طریقې خو دا وه چې په اصول مناظره سره مناظره شوې وي، خو بیمار ډیر څه چیړ چاړ راغستې او روانې که او سمېدو نه، نو د مبارک ورته فوري یو ټیکه وواله. ده ورته وی چې صرف د مالک یوم الدین ترکیب راته وکړه، بس دا مناظره ګټلې ده. او دا ټیکه او ستن هغې بیمار ته داسې لګېدلې وه چې د هغې بیمار اوس کلونه وشو چې اوس تر اوسه پورې هم بیمار دی، بیماري لا ختمه شوې نه ده، خو د هغې ټیکې او ستن د وجې نه دومره یېرېدلې چې اوسه پورې ډاکټر ته نه ځي او خپل علاج هم نه کوي.